د کوزدر محکمه تعلیم زنانه ډیو په شمول درې اهم عهدو افسران نشته چې له وجې د محکمه تعلیم زنانه او استادانو سره عام ولس ته پیښو مسلو حل د ځنډ ښکار شوی دی. د محکمه تعلیم کوزدر زنانه په دې اسامو کې تعلیم ضلعي افسره یعنې ډسټرکټ ایجوکیشن افسر زنانه، ډیپټي ډسټرکټ ایجوکیشن افسر زنانه او اسسټنټ ډسټرکټ ایجوکیشن افسر اهمیت وړ هغه عهدې دي چې د تیرې یوې هفتې نه زیات وخت نه خالی پرتی دي. د ډسټرکټ ایجوکیشن افسر زنانه کوزدر ضلعي افسر ریحانه یاسمین بدلی شوې ده. هغې په دفتر کې هیڅ چاته اختیار ورکولو چارج نه دی ورکړی او د هغې په ځای چې د چا بدلی شوي نو د محکمه تعلیم زنانه دفتر د ذرایعو تر مخه هغه د بدلی واپس کولو کوششونه کوي او نه راځي. همدغه شان د ډیپټي ډسټرکټ ایجوکیشن افسر زنانه څوکۍ د کلونو راڅخه خالي وه چې 13 هفته کې پر د یوې زنانه افسرې د تعیناتۍ اډر شوی دی خو هغه هم نه ده راغلي او خپلې بدلی واپس کولو کوششونه کوي. همدغه شان د اسسټنټ ډسټرکټ افسر څوکۍ هم د متعلقه افسر د بدلی سره خالی شوې ده او نوې تعیناتي نه ده شوې. د کوزدر محکمه تعلیم زنانه دفتر کې د دې اهمو څوکو خالي کېدو له وجې د محکمه تعلیم کوزدر زنانه استادانو او عام ولس د دې دفتر سره تړلي مسلو حل دپاره راتلونکو خلکو ته دغه یو جواب میلاویږي چې افسران نشته بدل شوي دي او نوي نه دي راغلي واپس مایوسه ځي. د کوزدر ولس د محکمه تعلیم پېښور اعلی چارواکو سره کوزدر سره تعلق لرونکو ممبرانې اسمبلۍ نه غوښتنه کړې ده چې څومره زر کېدی شي محکمه تعلیم زنانه کوزدر دفتر ته د دې افسرانو تعیناتي یقیني کړي. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.